سلامونه ملګرو د پاکستان کرکټ ټیم هیډ کوچ مایک هیسن غواړي چې بابر اعظم او محمد رضوان د پاکستان ټیم کې په ټي 20 فارمیټ کې دوباره شامل شي. تاسو له یاد وي چې بابر اعظم او رضوان د ټي 20 ټیم نه پاکستان کرکټ بورډ الریډي چټي کړی دي. د ټي 20 ټیم کې محمد رضوان او بابر اعظم نشته دی. خو مایک هیسن نوې هیډ کوچ کوم دی د ځان خپل پلان دی. نو دی وایي زما پلان حساب سره بابر اعظم او رضوان ټیم ته واپس راوستل پکار دي. ډیټیل سره خبره کو تاسو هم کمنټ وکړئ چې آیا تاسو په خیال باندې بابر اعظم او محمد رضوان ټیم ته راوستل پکار دي کنه. مایک هیسن دا خبره په کم بنیاد باندې کړې ده. نو تفصیلا خبره په کو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د پاکستان راتلونکي چې کم ټي 20 سیریز دی د بنگلاديش سره دی چې تقریبا پی اس ال څنګه ختم شي نو 2 ورځې پس د فیصل آباد کې د پاکستان او د بنگلاديش ټي 20 میچ دی. ډیر زره شروع کېدو والده نو دا غي د پاره چې کم سکواډ اناونس کیږي نو کې په پی اس ال کې چې کم خک لاړیانو خ پرفارمنس کړی دی هغه کې لکه فرحان صاحبزاده شو چې دی بشورلی د بنگلاديش او د پاکستان په دغه سیریز کې وی فرحان صاحبزاده. بل علي رضا د پېښور زلمی فاست بالر چې کم دی غلبه هم چانس ورکړل کیږي. بل د پېښور زلمی چې کم حسین طلعت ته غلبه هم چانس ورکړل کیږي کې د شي حسن علي هم ټیم ته واپس راشي ځکه هغه هم په پی اس ال کې خ پرفارمنس کړی دی. بل سایم ایوب چې کم دی خو الریډي محمد حارث سایم ایوب دا نمونه خو بالریډي وي. خو بل طرف ته یو طرف ته وګوره پاکستان کرکټ بورډ وای چې د بنگلاديش خلاف په موږ نوې بلډ یعنی نوجوان کھلاڑیان شاملو او نوجوان کھلاڑیانو ته موقع ورکو چې پی اس ال کې چې خاص پرفارمنس کړي خ پرفارمنس کړي دي نو هغه کھلاڑیانو له هم موقع ملاويږي. خو بل طرف ته مایک هیسن پاکستان کرکټ بورډ سره په دې خبره انخته دي چې رور مالا بابر اعظم او مالا محمد رضوان په ټي 20 ټیم کې پکار دي. اوس د لزم چې ولې دا کھلاڑیان په ټي 20 ټیم کې پکار دي یاره که رضوان نو وینو بابر اعظم خامخا ټي 20 ټیم کې پکار دي او که بابر اعظم نو وینو رضوان یو کھلاڑی په دې کې په ټي 20 ټیم کې پکار دي. ځکه دا کھلاڑیان داسې کھلاڑیان دي چې دوی په وکټ سټې کوي دستا اننګز شل اوره پر رسول شي. تاسو کتلی وي تیر شوی د نیوزیلند خلاف چې کم سیریزو د پاکستان پای کې بابر اعظم او رضوان نو پای کې د پاکستان کرکټ ټیم چې کله بیټینګ بو او په بیټینګ کې په پټه روانه شو نو کھلاڑیان بزر اوټ شو په وکټ سټې به سوکم نو اینکر پلیئر به سوکنو په ټیم کې چې هغه اننګز مخ کې بوتل وي بارونه دی ویس کړي وي خو اننګز مخ کې کیری کول اننګز مخ کې بوتل شل اوره واخل چې کم دي دا ضروری دي. لکه یو ځکه بیټینګ فلاپ شي خو بیا تاسو را داسې بیټسمن می چې هغه راستا اننګز راکاږي او شل اور ته ورسي نو هغه صرف د پاکستان کرکټ ټیم کې بابر اعظم او رضوان دي. بل چې نور څومره هم تاسو محمد حارث پتا سو کتلی په دې پی اس ال کې غسنګ غلط شاټونه بوال وکټ په خپل بالر لور کا چې بس دا بس راشه موډ کا بس تنګم پکریس کې سایم ایوب چې کم دیغه هم مطلب لا دومره غټ ایکسپیرینس نه لري چې هغه دومره لانګ اننګز تالو کې په میډل اډر کې حسین طلعت چې کم دی واحد داسې کھلاڑی زوینه چې دا هم اینکر پلیئر دی د هم تعالی اننګز مخ کې بوتلی شي. بل ما صداقت چې کم دی دا هم خک کھلاڑی دی کې د شي غله هم د بنگلاديش خلاف موقع ورکي. خو تاسو څه وایي چې آیا رضوان او بابر اعظم دواړه په ټیم کې شاملول پکار دي کنا صرف رضوان پکار دی یا صرف بابر اعظم پکار دی؟ تاسو خپل رائے کمنټ کړئ.